90 سکند سره زم همیرا او د نن ورځ مهم خبرونه. وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور په هدایت د تعلیم په نظام کې اصلاحات راوستل شوي دي. د اصلاحاتو لمخه صوبه کې د سمر او وینټر زونز تعلیمي کال به 1 ستمبر نه شروع کیږي. خړومبه دا سیستم به د نرسري تر 9 جماعت باندې نافذ کیږي. بنو کې ترهګرو د هوی تاڼي او پولیس اهلکار پکور ډزې کړي او په دې ډزو کې پولیس کانسټیبل رفیع الله شهید شوی دی. وفاقي وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی سندونو یعنی سرټیفیکیټ لپاره د CCD پورټل پرانیسته کړی دا او دغه پورټل د IBCC لخوا جوړ دی او اوس به طالب علمان د آنلاین سروس د لارې کسٹمر کیر ډیسک باندې د خپل اسنادو تصدیق کولی شي. پاکستان سټیټ بانک ویلي دی چې تر هغه وخته پورې کرپټو کرنسي قانوني نشو ګڼلی چې څو پورې مناسبه ریګولیټري او لایسنسینګ فریم ورک جوړ نشي. خیبر پختونخوا حکومت د ای-سټمپینګ یعنی ډیجیټل سټامپ پیپر نظام نافذ کړی دی. د رجسټریشن ایکټ 1908 مخې نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی او ټوله صوبه کې صرف ای-سټمپینګ استعمالیږي او د دستي سټامپ پیپر باندې پابندي لګول شوې ده. ضلع مومند کې د امن فوټبال ټورنمنټ تابع شوی دی چې د کم آغاز به 13 اگست باندې کیږي. دا تر دې د مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.